والسلام وفات شو. عائشہ بی بی وی ما د فاطمی نه تپوسو کو چې ستا پلار مبارک خو د دنیا نه لاړې. یو راز یې تا ته په غوږ کې ویلو، اوس خو مې د هغې نه خبر کا تا ولې خندلی او ولې دې جړلی. فاطمة الزهرا رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، اے عائشہ زما مور بی بی، چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته په غوږ کې دا وویل چې زما د مرګ وخت قریب دی، نو زه بې ساخته او بې ارادې طور سه بې اختیاره طور په ژړا شومه چې زما پلار مبارک چې د ټولې دنیا سردار دی، دا هم د دنیا نه ځي. نو زه په سلګو سلګو په ژړا شو. نو فوراً راته زما پلار بیا په غوږ کې ویلې، فاطمه تا د پاره د خوشحالۍ خبره ده چې کله زه د دنیا نه لاړ شم نو زما په رشته دارانو کې به ټولو نه نږدې د ټولو نه اول ما پسې زما په اهلو عیال کې ته رارسېږي. وی بیا زه خوشحاله شوم چې زما پلار سره به زر ملاقات کېږي. نو درې څلور میاشتې بعد د نبي علیه السلام نه بعد بیا د دې فوتګي شوې ده او دی یو شعر ویل، ډېر دردناک شعر یې ویل. لږ وخت حالانکې درې میاشتې تېرې شوي دي. د نبي علیه السلام په قبر باندې یو ورځ ناسته وه او دا شعر ویلی، صبت علی مصائب لو انها صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. اے خلکو زما د بابا جان مرگ ما باندې دومره سخت او دومره مصیبتونه راوستل، قسم دې که دا مصیبتونه په ورځو باندې رال نو د ورځو نه به شپې جوړې شي. د ورځو نه چا شپه جوړه کړې؟ که هر څه راځي دما کېږي که هر څه کېږي خو ورځ شپه کېږي نه. هغه تشبیه ورکړه چې ما باندې دومره سخته تېره شوې ده لکه په ورځو باندې چې دومره مشکلات او بوج راولي چې د دې ورځو نه شپه جوړه شي. وایي داسې سختې په ما تېرې شوې. نو بهرحال عزتمندو د دنیا نه تګ دی